په دنیا کې تعلیم یافته خلک پر دوه قسمه دي. آزاد مطالعه کته کوي، کته جنرال بوکس ګوري، د کورس بغیر چاره نه. کورس بنیاد دی. کوم څوک اوټ اف کورس سټډي کوي د دې خلکو غټه خوبي ماده لري چې دا ښه کمنټ پاسوي. آزاد مطالعه کوي د دې خامیان هم ستا، د دې نقصانونه هم ستا. اصل کې 80% خپل کورس ته توجه ورکړه، 10% چې دی هغه عام کتابونه ګوره، جنرال بوکس ګوره، اوټ اف کورس سټډي کوه. کچيري یو سړی آزاد مطالعه کوي بیا دغه سره بیس وکړه. کچيري په کورس کې بند سړی وړ د کورس ته د باندې د نصاب سره د باندې یو شی نه کاتی، د دې سره قطعا د دنیا پر سیاست او پر دنیا پر تاریخ او پر هیڅ باندې بیس مو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. کلم پر دې خبره باندې سوچ کړی دی ته د یو تعلیم یافته سړي سره ناست دی، یو درانه سړي سره ناست دی، پر علم پر کلام پر کتاب باندې سره غږیږي، د دنیا پر سیاست سره غږیږي، ډېر دروند مجلس سره کوي، خو په دا مابین کې دی وخښمیږي، دی ته پسې واخلي، دی به تا ته شکنځا وکړي، دی پر تا باندې فتوا ولګوي. ته حیران سې چې دا یو تعلیم یافته سړی دی، په خبره پوه سړی به ځان ته وایي دا به څنګه دا رقم کار کوي چې زما پر علم پر کلام پر کتاب پر سنجیده ټاپک باندې زه ورسره غږېږم، د زه پسې واخلم. راسې نن دا خبره سره وشم. په دنیا کې تعلیم یافته خلک پر دوه قسمه دي. یو هغه تعلیم یافته خلک دي چې هغه کورس خالي ویلي دي، نصاب یې خالي ویلي دي، کریکولم یې خالي ویلي دي. دا په سکول کې، کالج کې، یونیورسټي کې یا په مدرسه کې د کورس د باندې دا سړی یو شی نه دی ویلی. یو هغه قسم خلک، یو قسم هغه خلک دي چې هغه آزاد سټډي کوي، د کورس د باندې سټډي کوي، د دنیا پر تاریخ باندې نظری، پر دنیا باندې نظری، دغه رقم سیاسيات باندې کتابونه ګوري، پر ابیاتیان ګوري او سفرنامې ګوري، نور د کتابونه ګوري، جنرال بوکس ګوري، او دغه رقم د علم په مجلس کې ناست ولاړه کوي، سټډي سرکل، بوک کلاب، علمي مجلس، دا رقم سنجیده علمي ټاپکس ته ورځي، دغه رقم د دنیا لپاره د علم د زده کړې لپاره سفرونه کوي، دغه رقم پر سوشل میډیا باندې سنجیده ټاپکس ګوري. یو دا قسم خلک دي چې آزاد سټډي کوي، د کورس د باندې سټډي کوي. د هر یو خپل فواید هم سته، نقصانات هم سته. کوم څوک چې په کورس کې بند دي د هغو فایدې څه دي؟ د کورس د باندې د نصاب سره د باندې بل شی نه ګوري. چې کوم څوک په کورس کې دننه بند دي هغو بنیاد ډېر مضبوط دی. دا شی باندې موږ خبره سر خلاص کوو چې آزاد مطالعه کته کوي، کته جنرال بوکس ګوري، د کورس بغیر چاره نشته. کورس بنیاد دی، د دې بغیر چاره نشته. کوم څوک چې په کورس کې دننه بند دي هغه فوکس وي، هغه په خپل فیلډ کې مهارت لري. اوس راځي نقصانات یې بیان کوو چې کوم څوک په کورس کې بند دي د هغه څه نقصانونه دي چې آزاد سټډي نه کوي. اول دا دی چې د هغو زغرده خبره په سمجھ کې نه راځي. بل دا شی دی د هغو سوچ او فکر چې هغه شنه وي، یو محدوده دایره کې سوچ فکري، وسیع سوچ، وسیع نظر، غټ فکر نه لري. بل دا دی چې دا هغه خلک دي چې نور ته سپیس نه ورکوي، بس وایي زه صحیح یم دی غلط دی، هغه بیا وایي زه صحیح یم دی غلط دی. بل دا دی دا رقم خلک چې په کورس کې دننه بند دي دا ګرد عمر اپډیټ نه وي، زمانه ډېره مخته تللې او دی پر هغه ځای ولاړ. او بل دا شی دی چې دا رقم خلک همیشه ګیلې او شکوې ډېرې، ما سره دی وکړو، ما سره دا وکړو، ګرد عمر په ګیلو اخته. بل دا رقم خلک په کورس کې دننه بند دي، د کورس د باندې شی نه ګوري، دا په کښنې خبره کې سوچ بندي، په کښنې خبره باندې پریشانه کېږي، دونه با خبر نه لکه دی چې سلام پر بند کړی، دونه با خبر نه لکه دی چې په پریشان وي، لکه دونه خبره نه لکه بس سره دی نیولي، بس لکه مور پلار چې دواړه مړی، کښنې خبره به پر ده باندې بوځي. دا رقم خلک چې په کورس کې بند دي نوې اډیاز، نوي شی نه دله نه راځي. دا رقم خلک چې په کورس کې دننه بند دي که چیرې هغه یو کاروباري سړی دی، هغه د مارکیټ په نفسیاتو نه پوهېږي چې زه د خپل کاروبار د خپل ژوند څنګه نور پر مخ باندې بوځم. ولې د شی ویل نه دی، د کورس د سکول څخه خواته بیا د شی ویل نه دی، نوي شی دی وایي نه، زده کړه دی کوي نه، مزید د مارکیټ په نفسیاتو باندې نه پوهېږي، دنیا په کاروبار کې مخته ولاړ شي، پر هغه ځای ولاړ. دغه رقم که چیرې سرکاري ملازم وي، سرکاري ملازم سوچ بیخي محدود دی، د رزق د روزي په حواله سره پر خدای باندې دونه یقین نه لکه څومره چې پر دا تنخواه باندې یقین، دا تنخواه نه وه زه به څه کوم. دا چیز دی دا په کورس کې دننه بند هغه خلک، او دا رقم خلک چې په کورس کې دننه بند دي دا صحیح فیصله نشي کولی، په دې کې د قوت د فیصلې کمې. او دا رقم خلک چې په کورس کې دننه بند دي دا اکثر اوقات دا رقم دي چې هغه ډرپوک،
بل راځي نن چې کوم څوک آزاده مطالعه کوي، کتابونه ګوري، د دنیا پر تاریخ باندې نظر دی، دا رقم خلک چې بیا کوم دي هغه دغه سوچ او فکر ډېر غټ وي. هغه سوچ او فکر دومره غټ وي چې هغه تنقید هم برداشت وي، اختلاف هم برداشت وي، سوال هم برداشت وي. د هغو تر ګردو غټه پیدا دا شی دی چې هغه اپډیټ وي او هغه نور ته سپیس هم ورکوي. وایي صحیح ده، د ده کار زما دپاره قابل قدر دی، بېشکه د ده په دا ځای کې زما اختلاف دی سره، لیکن زما دپاره قابل احترام دی. خلکو ته نور ته هم سپیس ورکوي. او چې کوم څوک آوټ اف کورس سټډي کوي، د دې خلکو غټه خوبي ما دا لري چې دا ښه کمنټ پاسوي، دا داسې کمنټ پاسوي، دا داسې کمنټ پاسوي چې د ده څه علاوه بل څوک بیا دا رقم کمنټ ښه نشي پاسولی، ښه تجزیه دی کوی شي. او دا رقم خلک چې آوټ اف کورس سټډي کوي دا کریټیو وي، په دې کې تخلیقي سوچ، دا معاشرې ته نوی شی راوړي، دا پیچې دی اګې چل والا نه، دا معاشرې ته نوی شی ورکوي. نه وایي دا رقم دی روان کړه نو معاشره پر مخ باندې ولاړ شي. دا رقم خلک چې په مجلس کې کښېني خبرې زده وي، ګرد د مجلس په دې کې توجه وي، یاره د دې سړي سره علم شته، معلومات شته، خبرې زده وي، ګرد د مجلس په ناست، په دا مجلس کې به عالم هم ناست، ډاکټر به هم ناست، استاد به هم ناست، لیکن دی به ګایدی شي، حالانکې دی به کشر هلک، دی به یو سټوډنټ، لیکن د ده به پر تاریخ باندې نظر وي، پر دنیا باندې مې نظر وي، آوټ اف کورس سټډي به کوي، د دې د وجې د خلکو توجه کې بند. دا رقم خلک په دې کې د فیصلې قوت زیات دی. دا رقم خلک په ژوند کې چې فیصله کوي صحیح فیصله کوي، او په دې کې تر ګردو غټه خوبي دا ده چې دا تنګ نظره نه وي، د دې سوچ فکر ډېر غټ. اوس راځئ دې ته ګورو چې کوم څوک آوټ اف کورس سټډي کوي، ازاده مطالعه کوي، د دې خامیان هم شته، د دې نقصانونه هم شته. د دې یو غټ نقصان دا دی چې دا سړی کې یو قسم تکبر پیدا شي، یاره که پوه نو زه پوه یم. تکبر د علم خپل تکبر دی، هغه دا دی چې انسان دی دا وایي چې یاره زه پوه یم، دی د دې ناپوه دی، د په څه سر خلاص دی. دا یې غټ نقصان دی. بل نقصان یې دا دی چې کومه خبره دی کوي، بعضې وخت دی په خپله خبره کې هغه رقم عمل نه کوي، چې کومه خبره دی کوي پر هغه باندې په خپله عمل نه کوي، دا یې نقصانونه دي. اوس سوال دا دی چې آیا په سټوډنټ لایف کې د طالب علمي په دور کې آوټ اف کورس سټډي آزاده مطالعه کول پکار دي که نه دي؟ بالکل پکار دي. اوس بلا ته په طالب علمي کې بنیادونه ږدي. د دې طریقه دغه رقم ده چې په سل کې 80% خپل کورس ته توجه ورکړم، 10% چې دی هغه عام کتابونه ګوره، جنرل بکس ګوره، آوټ اف کورس سټډي کوه. تر ورځې کوشش کوه کم از کم 20 منټه 30 منټه خامخا راباسه، یو آوټ اف کورس شی ګوره، ته به ورسره ټچ یې، چې هر څو مصروف وي، چې هر څو امتحانونه وي، کوشش کوه آوټ اف کورس سټډي به روزانه یو 30 منټه کوه. ته چې کوم وخت بیا سکول کالج یونیورسټي ووایې، دغه رقم بحیثیت عالم یو طالب عالم سي، تا به ډېره سټډي کړي، کم از کم دا 500-600 کتابونه به تا کتلي، نو به تا دپاره اساني وي. اوس راځي هغه خبرې له راځو چې کومه خبره اول ما کړې وله، چې ته د یو تعلیم یافته سړي سره بحث کوئ، د ښه شمېر ته وکړي. هغه دا دی چې ته چې کوم وخت د یو چا سره بحث کوئ، د تعلیم یافته سړي چې تا بحث کوئ، که څه هم هغه عالم دی، هغه استاد دی، هغه تعلیم یافته دی، پی ایچ ډي یې کړې ده، آیا هغه په کورس کې بند سړی پاته شوی دی، په نصاب کې دننه بند سړی دی، که آزاده مطالعه کوي؟ که چیرې یو سړی آزاده مطالعه کوي، بیا د هغه سره بحث وکړه. که چیرې یو سړی آزاده مطالعه نه کوي، په کورس کې دننه بند دی، په کورس د باندې یو شی هم نه ګوري، نو دا رقم سړي سره که ته پر دنیا پر سیاست وږغېږې، که پر تاریخ وږغېږې، د ده په سمج کې ګسه راځي نه چې ته څه ورته وایه، نو ته به اول دا انتخاب کوې چې زه به د دې سړي سره بحث کوم چې هغه آزاده مطالعه لري، بیا به زه بحث سره کوم. تاسو د کوم چا سره بحث کوئ چې هغه تا ته ښه شم وکړي، هغه د کورس دننه سړی، او ته چې کومې خبرې ورسره کولې هغه د کورس د باندې خبرې ولې، آزاده مطالعه وله، آزاده سټډي وله، ځکه د ده په سمج کې خبر نه راتله، چې د کوم وخت د ده په سمج کې خبر نه راتله، د ښه شم درته وکړي پسې واخیسته. نو اصول دا کښېږده چې کوم وخت د چا سره بحث کوې، یوارې تله چې آیا دی سټډي کوي که نه کوي، دی سنجیده علمي ادبي ټاپکس کې سنجیدګي لري که نه لري، انټرسټ لري که نه لري، دی د سنجیده خلکو سره ناسته ولاړه کوي که نه کوي. کې چیرې دا شیان پکښې ولو، آوټ اف کورس سټډي و دا ګرده شیان پکښې ولو، بیا بحث سره وکړه.
دا رقم خلک اختلاف هم برداشت شي، تنقید هم برداشت شي. دا رقم خلک په دې په بیس په مایسه باندې خوشحاله کېږي. که چېرې په کورس کې بند سړی وړ د کورس څه د باندې د نصاب څه د باندې یو شی نه کاتی د دې سره قطعا د دنیا پر سیاست او په دنیا پر تاریخ او پر هېڅ باندې بیس مو سره دا رقم خلک چې کوم دي دا رقم خلک اخر دغه چې خشم درته کوي پسې دي. دا زموږ د نن خپرونه امید دی چې تاسو به خوښه سوي. بیا هم که څه کمی او کوتاهي وله هغه ما ته راشولی سي په کمنټ کې ولیکئ.